بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته دا ډېره خوشحالي راکوي چې د نیوز د میډیا ملګرو سره دا انفارمیشن شیر کړم. دا زمونږ ای سی صاحب سهیل صاحب ته ای سی پټخیله دا یو سیکرټ انفارمیشن و چې یو سوزوکي پیک اپ چې دی پاکې به ایکسپلوسیو چې دی هغه غدي ایکسپلوسیو پټ دی یا بس مکل کېږي. دوی یو د خپل صوبیدار صاحب زمونږ پټخیله صوبیدار صاحب ته ناکه لګولې وه. نو دا ګاډي نیول شوې، دا ډرایور چې دا درګی و او دې ګاډي په خفیه خانو کې دا ډېر ښې طریقې سره پیکینګ کړی و. نو دا 150 کیلوګرام چې دی پوټاشیم کلوریټ دی، شپږ بیګز دي، هر یو بیګ چې دی هغه 25 کیلوګرام دی او دې سره 7 بنډل تار هم دی 700 میټر. نو دا دیر ته دغو خلکو وړلو او دا شاته چې زما ملزم ولاړ دی سره یو د معذور کس هم دی. نو دی اپیرنټلی په دې هغه باندې چې دا معذور کس دی ما سره دی څوک پر باندې شک نه کوي. نو دا ای سی صاحب د ونیولو او دا ډېره کامیابه کاروایي شوې ده. زمونږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن او زمونږ ملاکنډ ډیویس چې دا ډېر ویجیلنټ دي د سکیورټي متعلقه، د لا اینډ آرډر متعلقه، د منشیاتو متعلقه هر شي کې مونږ لګیا یو. انشاءالله زمونږ بھرپور کاروایي روانه ده او دا کسان به مونږ انټروګیټ کوو چې د اصل غصه شاول کا چا ور کړي وو، چرته روانو، اصل محرکات یې سو. نو زه ای سی صاحب ته او صوبیدار صاحب ته دوی ټیم ته په دې شاباشي ورکوم او اپریسیشن کوم. زمونږ ای سی صاحب چې د همیشه لپاره بهترین کارکردګي شو کوي او ما ته امید ده ان شاء الله چې دا به دوی د دې نه هم زیاته نور هم ښه کاروایي کوي، نور ښه اچیومنټس به کوي. ثانک یو. دا به مونږ انټروګیټ کوو. اټ از ټو ارلی ټو سے سو چې دا څه د پر روانو او د اصل غچو اصل ټارګټ څه شو یا اصل مقصد څه شو، دا مونږ انټروګیټ کوو ان شاء الله. بیا به د خپل ګورنمنت سره او تاسو سره دا شی شیر کوو ان شاء الله. دا درګی نه روانو. درګی کوم چې نیټورک شته دی چلته کې دا مال میلاویږي یا دا خرڅیږي. نو لکه څنګه ما تاسو ته وایي که نه چې یو شی پراپر هغه وشي، لکه د هغې دا مونږ انټروګیټ کړو، پراپر د پروبینګ وشي که نه، بیا به مونږ دا کنکلوډ کوو چې دا نیټورک و چا نه راغستي و څنګه چلو که نه. صحیح ده. دې نه علاوه تاسو کاروایي کړي دي چې ملکن ضلع نه مختلف خلک تاسو نیولي دي، مختلف جیلونو ته لګړي دا غي لګ ډیټیل بیان کړئ. دا سیدا جی چې دا ملکن کې زما اوس الحمدلله 6.5 مهینې وشوي. مونږه انډیویجوال کاروایي ډېرې کړې په منشیاتو کې، دا ای سی صاحب لګیا وي، هر ټایم لګیا وي، خو بیا هم د سوشل میډیا د ملګري چې دي هغه بار مونږه کرټیسزم کوي، ځنه خلک جانبوج کر کوي. نو مونږه اوس یو ډېر زبردست کریک ډاون شروع کړی د منشیاتو خلاف د خپل صوبایي حکومت د چیف سیکرټري صاحب او د کمشنر صاحب په وینا باندې. مونږه اوس پورې 47 کسان چې دي هغه په 3 MPO کې منشیاتو کې لګلي، غټ ډیلران چې دي، بعض خلک انډرګراوند تللی دي، خو ان شاء الله مونږه پرېږدو نه. مونږه مسلسل چاپې لګو چې دا په کمیونټي کې بې عزته شي، ډیګریډ شي او خلک ورته بد نظر باندې ګوري او خلک یې سوشلی آیسولیټ کړي. نو ان شاء الله زمونږ به دا کاروایي جاري وي او مونږ ملاکنډ بالکل ډرګس فری ضلع جوړو. زمونږ بالکل زیرو ټالرنس منشیاتو ته، بالکل به زما ذهن چې دی که نه نور نه ټالریټ کوي منشیات که نه. ډیولپمنټ او زما پریارټي ده او منشیاتو ختمول، مکمل ختمول چې زما پریارټي ده. که دې کې میاشتو لګي که 2 ولګي، ان شاء الله مونږ به سټینډ کمپین د پس شروع وي. اما په 3 MPO کې کړي دي، جیل ته اچولي، مردان ته، پېښور ته، نور هم وارنټونه تیار کړي دي، بنو ډېر جیل ته او ډي خان جیل ته. نو ان شاء الله ملکن خلک په ښه چینج فیل کړي زموږ ایډمنسټریشن سره منشیاتو حواله سره. 47 کسان غوړي تاسو وایي چې نیولې دي کنه، څومره ټارګټ څومره؟ زه وایم چې کم از کم زما 150 پر ټارګټ ته 150 پر کوم غټ ډیلران دي ذکر راغلي، FIR مخکې پکې شوي دي، پرچې پکې شوي دي، یو هم زه نه پرېږدم ان شاء الله. او تاسو ته پته چې سهیل صاحب یوه فیمیل هم نیولې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل میډیا ملګرو انتهایی مشکور یم چې دوی همیشه زموږ په یو کال باندې ډېر زر راسي. دا تعلق دا اوسېده په بارو کې، د هر ځای سره چې تعلق اوسېده په بارو کې، په لډنډ کې. دویمه خبره دا ده چې په منشیاتو کې دلته چې تر څو پورې ګور صاحب تاسو څنګه ووایي چې یاره څو پورې تعداد یا زموږ به ټارګټ څومره دی، ټارګټ پکې نشته دی انلیس اینڈ انټل چې څو پورې اخرنی کس چې هغه دا څوک وایي چې دا منشیات خرڅي هغه به هم ځي په دې کې. د دې نه پس د ډي سي صاحب یو بله سټراټیجي ده، هغه به مونږ ډسکلوز کوو چې دا که آزاد هم شو که نه، د هغې نه پس به انشاءالله هغه کار شروع کوو. دا کم ایکسپلوسیف چې دی د دې باره کې زه دا وایم چې د میګزین چې دی تاسو څنګه وایئ که نه، لایسنس هولډر نه دی دا کس.
د دوی خپل یو میگزین دی چرته دغلته دا به انټروګیټ کی ما صوبیدار صاحب ته ویلیم دي عمر واحد خان ته چې هغه پکې چارج کی پراپر هغه کس چې څوک دا سپلای کوي د دوی یو گاډي مخ کې چرته په دغه کې نیوي شوی او په چترال ته دا چې دا ډیسټین فور مایار دا مایار ته روانو زمونږ تاسو نه تعاون زکه غواړو چې هغه کلیکټیو مایند چې جوړی کنه هغه د میډیا ملګری انتظامیه سره په دې زمونه کمپاین چې د مافیا خلاف هغه کده ډرګ دا ایکسپلوسیو دا کاغه هر قسمه ایولز دي دا غي خلاف چې کم زمونږه کم کمپاین دی پاره کې موږ سره مرسته وکړي ملګرتیا سره وکړي خو پروجیکشن یو وکړي چې د ټولو ته پته ولګي چې یاره په ملکند کې یو کار روان دی انتظامیه کې ځکه شپه پکې نشته دی ورځ پکې نشته دی کنه نو لږ مرسته وکړي تاسو کړی د همیشه او بیا غواړو چې دا پیغام زموږ هر کور ته ورسي ماشومان دې ماته میسج کوي کوم ځای کې غلطه کیږي موږ به ان شاء الله ځان رسو دا څه بنئ چې حالت به نه رسو بل خبره دا نه ده چې دا د کم ځای وا د کم ځای نه وا سوات دا ځای دا ټول یو علاقې دي خو چې په یو ځای کې یو کس اوسېږي او زما دا اسیم اخلاقی ذمہواری جوړیږي چې راځه لوکل پولیس سټیشن چې دا انفارم کم چې را دا زنانه دا سړی دی دلته دا کار کی دا مشکوک دي چې دا نه کوي او بیا د دې ځینه انتظامیه حرکت کې راځي او الته چاپی لګي نو بیا به هم دغه شانتي کیږي لکه کوشش وکړي چې خپل خواوشا کې خپل چاپیرچل کې وګورئ چې کم قسمه خلک اوسېږي یوازې د پولیس د ذمہواری نه ده چې پولیس ته لاړ شي دغه دي به حیثیت د قوم بچي زمونږ هم دا فرض جوړیږي چې مونږه کم از کم پولیس انفارم وساتو دا خو هغه ټرایبل بیلټ پاتې شوی دی فاټا کې دغه پاتې شوی دی ایجنسی پاتې شوی ده نو دلته د انفارمیشن پکار دی چې ډیر زیات خوري دی که نور چاته نه وي نو چې اے سی ته او ډي سی سره ته خو چې رسیدي نو نه راسي کم از کم هغه دغه باندې لږ کار وکړي چې دا خلکو ته کم از کم انکریج شي دا خلک چې موږ ته انفارمیشن راوړي ډیره زیاته مهرباني جی